بس موږ صرف وایو چې بس موږ دپاره څه واک وایو چې بس دعا راته کوئ څه به د خدای راکړي بس موږ اخري کوي. السلام علیکم قدرمندو دا لوړی ته راورسېدلو او دا لوړی دغه درناکه پیښه چې په هغې کې 240 کسان شهیدان شوي دي د دغه ټوله سانحه په یو کور باندې راغله. دا وخت را سره د خاندان کسان ولاړ دي ورثه ولاړ دي څوک چې اکثر د بار نه راغلل او د هغې سره خبرې کوو چې دغه سانحه په هغې څنګه راغله څومره کسان د منځه لاړل او د هغې څه تاثرات دي په دغه حوالې سره او د علاقې د خلکو او د حکومت چې کومه مرسته ده د هغې نه څومره خپل نوم واخلئ او دا تعارف راته وکړئ څومره کسان په دغه ځای کې وایي سانحه په وخت کې تاسو وایي که نه وایي او څومره کسان وفات شوي دي او څومره زخمیان دي. زما نوم نادر خان دی. ښه په دې موقع باندې خو زه په خپله باندې یم زه انګلینډ کې ما وخت تاسو انګلینډ کوئ کله راغلی؟ زه د 15مې په ورځ باندې او په دې ټوله ثانیه کې تقریبا درې کم 40 کسان پات شوي دي. زمونږ د کور نه پکې 14 تنه. ښه دي ښه پاتې څو کسان دي په کور کې؟ پاتې مې یو ورور دی بس یو زه یم او یو مې والد صاحب دی. او زنانو کې څوک نشته ماشومانو کې؟ زنانو کې دغه ماشومان دي هغې راویستي دي خو زخمیان دي لکه کور والا زخمي دي هغه زخمي دي صرف دغه دوه کسان زخمیان دي. خطرې نه بار دي که خطره کې دي؟ خطرې نه بار دي. د تره د کوره د تره د کور ماشومان تاسو وایي چې په دې پوره ثانیه کې زخمیان صرف دوه دي یو مې ورور دی یو مې وروندار او نور ټول شهیدان شوي. ستاسو دغه یو ځای شهیدان چې دي هغه 37 دي او چې زموږ 37 شهیدان دي په دې کې چې کوم دی دا برس کته سرکوي ورته وایي په دې کې کور پرېتی او په هغې کې دا 4 کسان شهیدان شوي څلور هلته دي او جي دا یو 40 ټوټل شو او جي دې ټولو مړي میلاو شوي دي او جي ټوټل میلاو شو د خیرات مناسب نه دي او نه زمونږ خپله دوه غمجن دی چې داسې سوالات کولی شو. خو ته راته دا ووایه ته خبر کله شوې او چې رالې ستا احساسات څه دي د خلکو چې کومه مرسته کړله حکومت یا ادارو چې کومه مرسته کړله د هغې نه تر کومه حده مطمئن یې؟ زه خو هغه موقع نه رالم نو بس د هغې باره کې تاسو نه شم ویلی چې کوم حالات و بس خو زما په ډېر تېر شوی دی. باقي تا د نورو کې زه د ټولو شکرګزار یم که هغه میډیا ده که دا آرمي دی زمونږ که دا نور ایجنسۍ دي که دا حکومت دی لوکل ټول د خدای عزت کې په خپل په موقع رسېدلي دي یا ریسکو ټیمونه چې کوم دي په موقع رسېدلي دي خدای رحم کړی او د هغې په وجه باندې زموږ د باډۍ ښه په ټایم میلاو شوي دي. دا ټول د دې هغه محنت او ستاسو دعاګانې وي زه د ټول شکرګزار یم په دې کې. ستا خپل څو بچي وو؟ زما بچي بار انګلینډ کې دي. تا سره انګلینډ کې دي لکه دغه ستاسو په یو فیملي بچ شوی ده زموږ یو فیملي بچ شوی ده. پیغام څه ورکول غواړئ؟ بس موږ صرف وایو چې بس موږ دپاره څه واک وایو چې بس دعا راته کوئ څه به د خدای راکړي بس موږ اخري پیغام ښه جي ښه کورونه څومره او څه حالت دی د هغې څو تباه شوي دي پارشل دي فلي دي؟ زموږ خپل کورونه چې دوه هغه بالکل د ویښ ختلي ختم شوي. تاسو راته خپل نوم واخلئ او د دې واقعي تاسو دغه وخت کې وایي؟ زما نوم فضل غني دی زه په کراچۍ کې یم. بیا څه ټایم ما ته اطلاع میلاو شوه دوی ما موبایل وکړه هغه راته وایي چې را کورونه ټول ګټې ګوټې پراته دي. بیا موږ دلته نه رال په 2 مرض باندې راورسېدو تقریبا بیا 12 جنازو کې ما شرکت وکړو 12 جنازو کې او جي او د دې کې زما نه مشره خور وه هغه هم پکې وفات شوې ده اوښې مې دی هغه هم پکې وفات شو لکه د تره زوی مې و دا مې د ماماګانو کورونه وو لکه دا ټول موږ یو خاندان پکې او جي بره چې کوم دی بل ګاونډي و یو بابا و دغه دوران کې هغه بابا چې کوم دی زوی نیول دی د لاس نه او هغه بابا بچ کوي بابا وایي چې ما پرېږده خو د ګاونډیانو خیال وساته. هغه کله چې زمونږ د ماما زوی پسې راغلی دی بچ کولو اوبه پرې راغلی هغه بابا یې وتښتل هغه بابا پکې شهید شو هغه بابا شهید شو هغه وایي زما پروا مه ساته ګاونډیان بچ کړه ډېره غټه قرباني هغه ورکړې. د خلکو رسپانس څنګه و د کوم ځای چې خلک بار نه راغله یا مرسته وکړله یا ادارې دي تنظیمونه دي؟ د خلکو مونږ ډېر شکرګزار یو الله د دې اجر دی الله پاک ورکړي ټولو ته او مونږ ډېر شکرګزار یو د ټولو نه او ټولو مونږ سره ډېره غټه مرسته کړله او مونږ مطمئن یو د خلکو په دغه باندې هغه حکومت دی که عوام دی مونږ د ټولو ډېر شکریا ادا کوو. دغه د غم داستان تاسو د دغه ځای د متاثرینو نه واورېدل چې کوم یو خاندان په چې هغه په انګلینډ کې سره د
خپلو ماشومانانو نن دعا هم هغې ته کېږي ورسه هم هغه دي د خلکو د تمامو ادارو څنګه چې په بنیر کې خلکو مرسته وکړه دغسې په ثوابۍ کې هم د هغې مرسته د هغې منډه ترړه د هغې تر دا دمه پورې د ملبو لرې کول د لارو کولاول او دغسې د زخمیانو سره مرسته کول او د کورونو نه د مړو راوستلو په عمل کې د امبولانس او د حکومتي ادارو زیار او هڅه هغه د ستاینې وړ ده د خدای طرفه د غفت دی خو باید چې حکومت د خلکو د کورونو په ریهیبلیټیشن کې ورچې دي د کورونو ځای هم د منځه تللی دی نو د کم ریلیف نه بعد چې د کم ریهیبلیټیشن پروسس دی باید چې حکومت په هغې کې د دغه خلکو د کورونو انتظام وکړي چې دغه راغلو خاندانونو ته کم سے کم دوباره د خپل ځای د آبادېدو موقع ملاو شي د وخان جانان وطن نیوز دا لوړی ثوابی